کفارو مشوره وکړه، میټینګ وشو، او په هغه میټینګ کې حتمی فیصله دا و چې کم کس به نبی کریم صلی الله علیه وسلم قتل کی. او خطوی ته ولې بل دین ته وړېدلې؟ وی که دا بل دین حق نو بیا، که اسلام حق نو بیا نور گزارونه شروع کړو. سمې وو نو ډېر زیات یې ووهه دا خپله وښې د خور دا خاون. نو خور ورله حضرت عمر رضی الله عنه د دنې دا خپل خاون خلاصو. نو عمر صاحب راپاسېده د خپل خور لی په مخ باندې سپېړه ورکړه. تاریخ دا لیکلي کتابونو کې راځي چې کله سپېړه ورکړه دومره خطرناکه سپېړه وه چې د مخ نه وینه را روانه شوه. دا محرم الحرام میاشت د اسلامي کال لومړنۍ میاشت مشهوره ده. د دې میاشتې ډېر تاریخي واقعات دي، او په هغه تاریخي واقعاتو کې یوه لویه د تاریخ عظیمه واقعه هغه شهادت د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه. حضرت عمر بن الخطاب عمر فاروق رضی الله عنه دا خلیفه ثانی دی، ډېر بهادر، ډېر عظیم مجاهد، په هر سفر او حضر کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګری. خو ډېر لوی جرأت او غیرت پکې و. د اسلام نه مخکې چې کله دی حالت د کفر کې نو هم د ده بهادري مشهوره وه، د ده پهلواني، د ده جرأت، د ده غیرت هغه ډېر مشهور و. خو چې کله اسلام راوړه، د اسلام راوړو نه پس دومره لویه بهادري او غیرت د اسلام دپاره استعمال که چې د حضرت عمر رضی الله عنه پورې چا ښکاره اسلام نشو قبلولی، چا مونځ ښکاره نشو کولی، تمام عبادات به خلکو پټ کول، هجرت به په پټه کو. کله چې عمر ابن الخطاب رضی الله عنه مسلمان شو نو اسلام ښکاره شو، منځونه، عبادتونه، هجرت دا ښکاره شروع شو. او د اسلام د راوړلو یې ډېره عجیبه واقعه ده. کفارو مشوره وکړه، میټینګ وشو، او په هغه میټینګ کې حتمی فیصله دا وه چې کم کس به نبی کریم صلی الله علیه وسلم قتل کی. د دې پیغمبر نه په بله طریقه زمون خلاصې نشته. تاسو کې به څوک راپاسي او لاړ بشي، نبی محترم صلی الله علیه وسلم به شهید کی، هغه به قتل کی. عمر صاحب پاسې د دې وخت کې مسلمان نه و، توره راوښکله، کفارو ته وی دا کار به زه وکړم، دا زما ذمهواري شوه، او زه ځمه د دواړو جهانو سردار مبارک جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم قتل کوم. را روان شو په یوه ډېره لویه جذبه باندې او په غټه غوسه باندې را روان دی. په لار باندې راځي، لار کې یو صحابي مخې له ورغی، وی چېرته ځې عمر؟ ډېر غوسه نه. او بعض روایاتو کې راځي حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه هغه وله مخې له ورغی، ورته وی عمر صاحب چېرته روانې؟ وی زما د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په قتل پسې زه نن باغه قتلومه. نو حضرت سعد صاحب ورته وایي، وی عمر صاحب د بنو هاشم، د بنو زهره او د بنو عبد مناف د هغوی نه خبرې، ته ولې دومره بې پروا یې؟ که ته ورلې هسې نه چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په بدله کې تا قتل کی، بیا به څه کوې؟ نو دی خو ډېر غوسه و، دی ډېر جلالي دی.
د توره راوښکله وی جوړ ته مسلمان شوی لومبی ستا دا قصه بېغمه کوم ستا نه سر غوسومه هغه سره به بیا رستو ګورم نو حضرت سعد صاحب ورته وی او زه مسلمان یم هغه مو له توره راوښکله په لار کې دواړه یو بل سره لاندې وتل په یو بل باندې د تورو ګزارونه کول چې یو څو منټې ګزارونه وکړه نو حضرت سعد صاحب ورته وی ته د خپل کور نه خبرې ستا خو خورم مسلمانه شوې ده او خیر مسلمان دی اول د خپل کور غم وکړه بیا په نبي علیه الصلاة والسلام پسې ځه نو عمر صاحب خو ډېر غوسه و چې دا خبره یې واورېده بس ډایرک را روان شو او راغی د خپل خور کره دروازه یې وټکوله اوس دا داسې عجیبه وخت دی چې خور کره یو قاری راغلی دی حضرت خباب رضی الله عنه هغه راغلی دی د قرآن تعلیم ورکوي د حضرت عمر صاحب خور او اوخه هغه دواړه ناست دي قرآن زده کوي د دروازې سره ودرېد او دروازه یې وټکوله خو د هغه جلال دومره و روب او دبدبه یې دومره وه اواز یې ډېر ناشنا و نو خور یې پوه شوه چې دا حضرت عمر دی رضی الله عنه او راغلی دی خدای خبر چې کم نیت باندې دی نو حکم قاری صاحب چې راغلی حضرت حباب هغه ته وی ته خو ځان سیټ تک هغه پناه شو پټ شو ځکه د عمر صاحب بهادري مشهوره وه د هغه جرت هغه به بچا سره نه کوله مخې سره به یې کاته بېغمه کوله توره بار اکثر ورسره لاس کې وه نو چې څنګه دروازه کولاوېده خور ورته دروازه کولاو کړه مخې سره په خپل خور باندې په سر ګزار وکړو وی تاسو بل دین ته وړېدلي تاسو صحابیان شوي یعنی تاسو اسلام قبول کړی دی نو چې څنګه دننه راغی اوښې ورسره خبرې کولې حضرت عمر رضی الله عنه هغه اوښې ته وی تا م اسلام قبول کړی تم بل دین ته وړېدلی د پلار نکاح هغه دین دې پرېښی دی نو هغه سره په کوشتۍ باندې شو په ورزش شو په والو شو او هغه یې راوپرځو ښه او د پاسه پې ناست دی او هغه زورونه او دباونه او قار او غصه او ګزارونه کېږي نو د حضرت عمر صاحب دا خور ورله هغه یې خلاصو او خطوی ته ولې بل دین ته وړېدلی وی که دا بل دین حق نو بیا که اسلام حق نو بیا نور ګزارونه شروع کړو سمې وو نو ډېر زیات یې ووهه دا خپل اوښې د خور دا خاون نو خور ورله حضرت عمر رضی الله عنه د دنې د خپل خاون خلاصو نو عمر صاحب راپاسېد د خپل خور لی په مخ باندې سپېړه ورکړه تاریخ دا لیکلي کتابونو کې راځي چې کله سپېړه ورکړه دومره خطرناکه سپېړه وه چې د مخ نه وینه را روانه شوه نو هم د عمر صاحب خور و او ډېره غیرتي بیبي وه ورته وی عمره چې ته مونږ سره څه کوې هغه کوه مونږ اسلام قبول کړی دی زمونږ د زړونو نه د قرآن د اسلام او د دین او د پیغمبر هغه مینه او محبت نشي وښکلی تا ته اختیار دی چې څه کوې هغه وکړه خو کتابونو لیکلي دي چې کله عمر صاحب راغی دروازه یې وټکوله او دغه استاذ چې کومو دا قاري صاحب حضرت خباب رضی الله عنه دی په هیبت پاسې د ځان سیټ تک پټ شو هغه سپاره هملته پاتې شوه په توندې باندې تادې د وجې نه سپاره هغه هملته پاتې شوه عمر صاحب چې رادننه شو خو مخې سره وخلو جګړه وه غوبلو نو خپل اوښې سم وو خپل خور لی په مخ ګزار ورکه د خور مخ ویني که ویني بهیږي اوښې هلته دی پروت دی وال تکول کېږي ناګهانه هغه سپارې ته نظر وکړه وی دا څه دي نو خور یې ورمنډه کړه سپاره کلکه راونیوله وی تا ته اجازت نشته ته پلیت یې ته بلماز یې ته ناپاک یې
چې څو پورې د غسل نه کړي دې ته ګوتې نشي راوړی